الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد مخی ما تاسو ته د علم نحوی تعریف موضوع غرض او غایه ذکر کړل. نو ما تاسو ته کوم تعریف کړو نو بعض خلکو په دغه باندې یا اعتراض وکاو یا بل څه خو ما تاسو ته تعریف کړو چې علم يعرف فيه أحوال أبنية الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء. واغه اعتراض دا وکړ چې نه دا خو غلط دی دا تعریف. هلکه صحیح به څنګه وي صحیح داسې دی چې علم يعرف فيه أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء. المعترض كالأعمى معترض دړون زوی دی د سوچ خبرې ته نه کوي. ابنیه د بنا جمع ده او وزن ته وایي او وروستو پسې موږ ذکر کړي دي ثلاثه او ثلاثه چې کوم دی موږ ویلي چې اسم فعل حرف دي. کته وی چې احوال اواخر الكلمه الثلاثه او کته وی چې احوال ابنيه الكلمه الثلاثه نو درسلی او شپېته خبره خو په دې ټکی کې دا چې دا کوم د عربو دا درې ټکی دي چې اسم فعل حرف دی دا به معرب وي که دا به مبني وي نو هغه په من حيث الاعراب والبناء کې راغله په خپله باندې کنه او دا اعراب په میز کې نه جاری کیږي اعراب خو په اخر کې کنه خبره پوه شوې. نو دغه اعتراضاتو پسې د چا مزي خیر دی هغه په خیال باندې خبره کړي چې دا مولا خطا شوی دی غلط ټکی ویل چې ورګه د تصحیح وکما دی کوئی کما مطلب باندې پوه شوې. نو دا یو خبره وه د چا اعتراض نو یا به اعتراض یا به ځان پویو چې یاره دا موږ خو د استادانو داسې تعریف اورېدلی چې احوال اواخر الکلم الثلاث او که ووایه چې احوال ابنیة الکلم الثلاث بعینه یو شی دی فرق نشته ښه ځکه چې اعراب او بنا په اخر کې په اخري حرف راځي. زیدون کې په ضا باندې اعراب نه راځي په یا باندې په چا راځي په دال او په فعلو یفعلو یا یضرب ضربو یضربو په دې کې بنا دا او اعراب په چا راځي په کوم ټکي راځي په اخري ټکي راځي. خبره باندې کوم هؤلاء مثال درته ما ویل کنه او حرف لالا دی کنه حرف غریب کو چې کوم دی چا سره مرګري شوی نه حرف خو من حيث الحرف دا خو مبني دی ټول حروف مبني اصل دی ته ویل کیږي. بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم د مصنف علیه الرحمت د دې کتاب شروع د بسم الله نه وکړه حالانکه پکار خدا ده چې د هغه مقصود ذکر کړی وي مقصود سو اعراب او بنا وكيفية تركيب بعضها مع بعض دا مقصود دا بسم الله پکې ذکر کړل دا پکې ولي ذکر کړل وې دا بسم الله می پکې ذکر کړل چې یو خو بسم الله په قرآن مجید کې اول کې راغلی ده د حدیثو په کتابونو کې بسم الله په اول کې راغلی ده او د دین مخکې چې نور کتابونه دي د دین د علم داغي په ابتدا کې بسم الله راغلی ده او بل خبره لري چې په حدیث کې راغلی كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر هر کار چې هغه د خیر والا کاری او داغي په اول کې بسم الله سوک اونوي
نو دا کار کې به برکت نه، دا به بې برکت وي. لنډې بوچې ابتر دم بریده لکۍ به پرېږ شوي سم دی ناقص وي. نو د دې وجې نه د بسم الله ذکر کړه، د بسم الله ذکر کړه. او د بسم الله دپاره یو د کتابت یو بل حدیث هم راغلی، حدیث کې راغلی الا من یکتب منکم کتابا فلیکتب فی اوله بسم الله الرحمن الرحیم. خبردار تاسو کې چې څوک څه لیکل کوي، کتاب یوازې دې غټ کتاب ته نه وایي، بس مطلق لیکل مکتوب خط چاته لیکي، نو په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه. ولی سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس ته خط لیک، نو هلته ورته لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین. خیال کراله نبی علیه الصلاة والسلام چې نورو په خپله زمانه کې بادشاهانو ته خطونه لیږلي دي، لکه هرقل ته خط لیږلی دی. خبره پوه شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم اسلم تسلم فإن بیت فعلیک اثم الیریسیین. هرقل بادشاہ ته درود ټکی لیکي الى عظیم الروم، لوی سړی د روم بادشاہ. اسلم ایمان راوړه مسلمان شه، تسلم بادشاهی او گورنری او حکومت دا به محفوظ شي او د الله د عذاب نه وبچ شي. فإن بیت کدی انکار وکړو فعلیک اثم الیریسین، ستا په وجه به دا ټول خلک دا زمیندار ستا په وطن کې دا به ټول ایمان راوړي، نو که تا ایمان راوړي دین نه راوړي نو د دې ګناه به ګورې ستا په سر دې ګناه به. نو بسم الله نبی علیه السلام هم د خپلو خطونو په ابتدا کې لیکلې ده. خبره پوه شوې؟ ملاویږي دا خطونه د نبی علیه السلام اوس یو کتابخانو کې ښه هغه زوړ رسم الخط باندې، او بیا چې کوم دی نو په نوي رسم الخط کې په عربۍ کې او په بعض ځایونو کې په اردو کې ترجمه هم لیکلې ده. خیال کې راځي د هغې هغه نقل هغه د فوټوسټیټ په شکل کې یا څه ملاویږي. ښه بهرحال نو بسم الله الرحمن الرحیم د دغې وجې نه ذکر دا قصې خو زه دونه اوږدې نه کومه چاته، بس بسم الله ده او د برکت یو جمله ده سړی ذکر کړی اوس ښه کار یې کړی. خلک وایي نقطه فار لرئ قار لرنئ. یو سړی دلته موجود دی نو زه تا نه تپوس ته ولې راغلی لکه سبق د دې دپاره وجه شته؟ نه راغلی سبق خو سبق دی که نه سبق له راغلی که خو چې نشته دا فار دی. چې نشته نو هلکه ته پرون ولې نه وي؟ خیال کې راغله؟ خو که ته پرون ولې وي نو خلک به چې دا ګله خو لیونی شوی هلکه خو شته که نه ښه سړی دی که نه سبق له راغلی دی که نه حاضري کړې ده. چې نشته نو دا تپوس وکړه چې ولې نه وي بیمار دی او یا دنیا واده دی خبره باندې پوه شوې؟ دا خو پکې راځي که نه نو خیر دی. هغې به بیا لکه مونږ عذر ومنو چې زه خوشحالي وکړې یا تکلیف وته دا خیال وکړه. ښه بهرحال هر څه چې ده خو بسم الله الرحمن الرحیم په دغه څو وجو باندې په ابتدا کې ذکر کړله. دې پسې حمد دی. د هغې دپاره موږ یو عبارت وایو ځان ته تیار چې مصدره نه کړه مصنف علیه الرحمت رساله خپله ده مصدره نه کړه، په ابتدا کې ذکر نه کړه په حمد سره د پاره د شکستګۍ د نفس پل ویم درته وضاحت درته کوم. په دې خیال چې زه نیم په شانې د سلفو نو نشو دا کتاب زما په شانې د سلفو حتی چې مصدره کړی وې په حمد سره. مصدره د صدر یصدر تصدیر نه ماخوذ دی په ابتدا کې لیکل، په ابتدا کې راوستل.
په صدر کې په اول سر کې راوستل. اعتراض په مصنف علیه الرحمت دا وارد شو چې د عامو کتابونو کې خلکو حمد ذکر کړی دی او د هغې دپاره حدیث شته، لکه څنګه چې دغه د بسم الله حدیث دی نو دقسې د حمد حدیث دی. كل امر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع. دا لفظ راغلی. هر یو ښه کار چې د هغې په ابتدا کې حمد ذکر نشي نو دا ناقص دی، دا بې برکته دی. نو دا حمد ولې نه ذکر کړی؟ نو دا جواب منګه وکړه د پاره د شکستګۍ د نفس د خپل نفس د عاجزۍ او د انکسارۍ ښکاره کولو لپاره. هلکه حمد خو عبادت دی. حمد څه دی؟ سبحان الله الحمدلله عبادت نه دی. ښه اوس د نفس شکستګي او عاجزي دا په د عبادت باندې راضي کنه، په نه عبادت راضي. پس شي راضي نفس چې ته عاجزه ثابتول غواړي او نفس عاجزه کین عبادت پکې کنه ډول کې به عبادت پکې چې څومره ډیر عبادت کې نو دومره پتا کې عاجزي انکساري دا راځي. ما په خبره پوهیږي. او دی وی د شکستګۍ د نفس لپاره د اظهار د عجز د نفس لپاره ما حمد نه دی ذکر کړی. نو وینا داسې مطلب نه دی، مطلب دا دی چې که زم دا حمد ذکر کړم او زما نه مخکې نورو غټو علماو حمد ذکر کړی نو زه خو د هغوی په شانتې نه یم. په تقوا کې، په نیکۍ کې، په بزرګۍ کې، او نه دا زما کتاب د هغوی په شانتې معتبر دی. اگرچه معتبر کتاب دی خدا خود سړي خپل عاجزي ده کنه. پوه شي مطلب باندې؟ نو د دې وجې نه ما ذکر نه کړ چې زه د هغوی سره ځان یو شان کولی نه شم. زه د دې قابل نه یم چې زه د هغه نیکانو بزرګانو او د خپلو اسلافو په شانتې شم. حمد ذکر نه کړ. په دې خبره به پوه شئ چې مصنف علیه الرحمت د کتاب په اول کې حمد را نه وړه. ولې؟ د پاره د شکستګۍ د نفس ولې؟ په دې خیال چې زنیم په شانې د سلفو نو زما دا کتاب هم د سلفو د کتابونو په شانتې نه شو، حتی چې په ابتدا کې دا حمد راوړی. حمد دویم جواب هغه دا دی چې هلکه حمد به راوړی په خولې به ویلي خولې به ویلي. اوس دا خو ضروري خبره نه چې په کتاب کې دی ولیکي، په کتاب کې دی ولیکي، دا ضروري خبره نه ده. کته بسم الله د پاره دغه حدیث دی نو موږ وایو د بسم الله د پاره د کتابت یو مستقل حدیث شته، خو د حمد د پاره کتابت مستقل حدیث نشته. دا خبره خو یاد شوه کنه چې علامه یکتب منکم کتابا دغه امثله ما تاسو پیش کړل. نو د حمد د پاره صرف د ذکر کولو صرف دا چې حمد پاول نو پاول کې ویلي کنه یار، پاول کې حمد ویلي. ښه ولې ته ورته ناست وې؟ نه کنه زموږ پې ښه ګمان دی دا سړی لوی عالم دی او دا کتاب د قرآن او د حدیث د زده کړې دپاره لیکلی دی. په خپله مالکي مذهب والا دی، په فقه مالکي کې کتابونه لیکلي دي، په اصول فقه کې کتابونه لیکلي دي. نو له دې نه دا معلومیږي چې دا نیک سړی دی، صالح سړی دی. نو حمد به په خولې مبارکه باندې ویلي. خبره پوه یو دقه قدرې کافي دی. دریم جواب دا دی چې په دې بسم الله کې په خپله د الله حمد راغلی که نه، رحمان او رحیم پکې راغلی که نه. رحمان او رحیم ډېر رحم کوونکی، ډېر رحم کوونکی، ډېر مهربانه، دا د الله حمد دی. خبره پوه شوې؟ ته وایې سبحان الله، پاک دی الله، الله لره پاکي ده. الحمدلله، ټول حمدونه الله لره دي. د رحمانیت د الله حمد دی که نه دی؟ د رحیمیت د الله حمد دی که نه دی؟ نو ضمنن حمد دلته ذکر کړی دی.
خبره پوه شوې؟ نو درې وجې شوې. یو دا چې ځکه نه دی ذکر کړی چې زما مرتبه او زما د کتاب مرتبه د مخکینو علماو او د مخکینو علماو د کتابونو نه کمه ده، نو زه د هغوی سره یو شانوالی نشم کولی. خیال کې مراله؟ دا دپاره د شکستګۍ د نفس. دویم دا چې دا حمد ضروري نه دی چې په کتاب کې دی ولیکي، ویلی به یې په خولې مبارکه، په خولې به ویلی. پوه شوې؟ ځکه په دې مسلمان به ته د خیر ګمان کوې، ظن المؤمنین خیرا. مسلمان او دا بیا مسلمان عام سړی نه دی، لوی عالم دی. په دې خبره باندې پوه شوې؟ او درېیمه وجه دا ده چې ضمناً ذکر دی که نه په بسم الله کې. په دې خبره پوه شوې؟ ضمناً په بسم الله کې چې کوم دی هغه د حمد بیان او ذکر دا چې کوم دی نو موجود دی. بس دی ځکه دا الکلمتو کې به بیا اللهم احسن